الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقره د قرآن په سورتونو کې یو دلچسپ سورت ته یو خدا ډیر زیات اوږد سورت ته یو دا هغه سورت ته چې کم فرایض چې په موږ باندې الله تعالی یې دي هغه سلور دي یو مونځ دی یو زکات دی یو روژه ده او یو حج دی سلور واړو ذکر په دې کې دی د دې بل یو دلچسپ پهلو دا ده چې په دې سورت کې ټوټل آیاتونه 286 دي او په قرآن چې کوم اخیری آیات نازل شوی کنه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله هم په دې صورت کې دی او بل دلچسپ پهلو دا ده چې دا صورت چې دی په دې کې 286 آیاتونه دي د ټول نه اوږدو نو 286 دا فګر ډېر دلچسپ دی وی په قرآن کې ټوټل سورتونه څو دي 114 وی په دې کې مکی سوره دی په دې کې مدني سوره دی نو سړی بیا سټو کوي ير شي تیر د سو دي نه کدا یاد ساتل غواړي نو دا 286 دا فګر یاد ساته پای کې څنګه وی کو فرض کا دا 286 دی نو چې دینه دا دو د اخیری ته لر کې نو څه فګر به پاتې شوی 86 نو د قرآن ټوټل مکی سورتونه 86 دي وی مدني سوره پاتې شو وی دا چې ته لري که جو 28 فګر پاتې شو چې 28 باندې د قرآن ټوټل مدني سورتونه 28 دي نو دغه فګر د زده کولو دپاره هم د آیاتونو دا تعداد هم ډېر دلچسپ دی الله تعالی دوه شانونه یو د جلالی شان یو د جمالی شان جلالی شان دی ته وایي چې تا ته ویل که دې خوا راشه کښېنه دلته یو سړي ته وایي چېره جي تاسو که دلته رالی نو ډېره به ښایي دلته تشریف کېدی دا جمالی شان دی نو الله تعالی په دواړو شانونو کې په سړي راځي نو په دوه عبادتونو کې د الله تعالی شان چې دی هغه جلالی دی لکه مثال په طور باندې الله تعالی وایي اقیموا الصلاة هلکه مانځه له راشه نو چې بیا مونځ وکړې که نو بیا راته وایي ستا له ما پیسې درکړي دي تقریبا تاسو 10 لاک 5 لاک روپۍ ستا به بینک کې چې پرتې دي دا د ما درکړي الله تعالی د خپل بنده ته وایي د دې نه په هرو 100 روپو کې 2.5 روپۍ به ورکوې ښه کال پس دې ته زکات وایي چاله به ورکوې زما بندیان دي زه پې ستا په شانتې مین یم خو بس د امتحان په صورت کې هغوی ستا زکات محتاجه دي ته به داسې چل کې چې په هر کال کې به حساب کې زکات ورکوې او آتو الزکا خو جلالی شان دی که مونږ دې ونه کو نو څوک چې مونږ نه کوي نو من ترک الصلاة عمدا فقط کفره بیا کفر ته تیار شه دا جلالی شان دی او بیا ورته وایي چې کو زکات یې ورنه کو والذین یکنزون الذهب والفضة ته جمع کې او زکات ته نه ورکې زه به ته مار جوړ کړم تا به چیچي دا جلالی شان دی جمالی شان دی د دوه عبادتونو په هغې کې یو دی روژه او بل دی حج او دلچسپه خبره داره چې د دواړو ذکر په قرآن کې په سوره بقره کې په آیاتونو کې په یو بل پسې په تسلسل باندې راغلی دی او بیا دلچسپه خبردار چې کله روژې خلق ونیسي لکه اوس روژې میاشت را روانه ده نو روژې به لا خلاصې شوي نه چې د حج سیسټم به شروع شي الله دې کړي چې دا کرایسس هغې وخت له ختم شوي او حاجیان حج له لاړ شي او د حج نه محرومه نه شي نو څنګه چې د روژې د میاشتې نه پس د حج میاشتې شروع کېږي شوال ذیقعده ذوالحجه دغه شانتې د روژې د آیاتونو نه پس په سوره بقره کې د حج آیاتونه ورپسې یو څو آیاتونه دي خو په دې کې جمالی شان دی جمالی شان څنګه لکه الله خپل بنده ته وایي زما بنده ما خو ته ډېر خوښ یې نو ما لپاره بس یو کار ونه کې چې ولې نه جی څه وایي جي حضرت چې تاسو څنګه وایه هغه شان به کوو وایي چې داسې وکړه چې ته له سهار نه ماښام پورې خوراک پرېږده ښه
د شپې د خپل خوب هم لږ کم کا، ناوخته پورې تراویح کوه، بیا چربانګ پاسه تهجد کوه، بیا پیشمنۍ کوه. وایي چې جی بالکل ټیک ده. وایي که دا کار تا وکړو که نه زما بنده نو الصوم لی و انا اجزي به، دا زما دپاره ده او زه به د دې جزا دله په خپل لاس درکوم. بیا به ته زما دوره خوښې که نه زما بنده هسې هم ته زما خوښې، زما ستا سره مینه ده چې ستا د خولې نه کومه وږمه ځي که نه د روژې د وجې نه، نو د هغه وږمه به ما ته د مشکو نه هم زیاته خوږی نو نوره دې خپله خوښه ده. جی بالکل. چې روژې ونیوې دا یو جمالي شان، بیا یو جمالي انداز کې ورته بله وایي زما بنده زما میلمه کېږي نه؟ چې ستا به څنګه میلمه کېږم؟ چې زما کور دی چې هغې ته راشې. وایي چې دا خو ستا کور کوم ځای دی؟ وایي چې بیت الله دی که نه، هلته چې ته راشې نو هلته به زه تا ویلکم به زه تا ته وکړم. وایي ښه خو چې راځې نو ګورې ډرس په بدلې، وایي هغې ډرس ته څه وایي؟ وایي هغې ته احرام وایي. او یو خاص نعره به د عشق لګې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، دا د مینې انداز دی. ته به د لیوني په شان د عاشق په شان مال هلته راځې، هلته چې راشې زما د کور نه به چاپېره داسې چکر لګی لکه څنګه چې عاشق د معشوقې د کور نه چاپېره چکر لګی. دې ته به طواف وایي او هلته به د ډېرې مینې نه زه ستا سره سلام وکړم. ښه وی سلام خو په لاس باندې کېږي نو څنګه؟ وی زما لاس هلته دی که نه؟ وی لاس څه دی؟ وی د الله لاس چې دی حجر اسود دی چې هغه ته ښکلی کې داسې دی لکه هینډ شیکینګ د الله سره چې دی لاس میلاو کړه. نو دا د دې جمالي شان دی. مونږ اوس دوه آیاتونه یو دو حصو باندې لږ کنسنټریټ کوو او هغه دا دی چې په حج ذکر د حج او د عمرې ذکر چې الله تعالی کړی دی نو هغه هم په داسې انداز کې کړی دی چې هغه وایي ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا مروه چې ته کې دا د خدای پاک د نښو نه څه نښې دي او تاسو چې دا وکئ نو یو کار درته بله ښیي فمن ومن تطوع خیرا، چا چې په خپله خوشحالي څه نیکي وکړه اپنی خوشی سے جو نیکی کر دے. نو بعضې خلق د خپلې خوشحالۍ سره نیکۍ په دا الفاظ دلته هم دي او هلته کې فإن الله شاکر علیم. نو که تا وکړه نو خدای ګوره ډېر قدردان دی او ستا د دې نیکۍ نه. یعنې بعضې نیکۍ خو داسې که نه چې هغه ستا لازمي ستا ډیوټي ده، لکه څنګه چې تا ته ویله که ته به تنخوا در کوم ته به ډیوټي کې وې څه وخت نه وې 8 بجې به راځې په 2 بجې به چوټي کې په 2 بجو نه پس ته یو صورتحال دا کیدی شي چې ته ووایې چې بس زما ټایم ختم دی او زه ځمه کار نیمګړی پاتې شو پاتې کېږي به. او بل نقطه نظر دا دی چې نه جي زه به د خپل کار خلاصوم، دا زه په خپله خوشحالۍ کوم، ما وړو هغه ګلي دي دا بیا خرابېږي، ما مساله جوړه کړې ده دا بیا خرابېږي، او دلته کې دا دغه ما راودلي دي دا واښه ما راودلي دي دا بیا خرابېږي، دا ځای ته کوم خیر دی که ټایم زیات والي. دا کم چې ته دا کار چې ته کوې دې ته تطوع وایي، دا ته په خپله مرضۍ کې. او داسې مزدور او داسې نوکر د هغې خپل نایک ډېر زیات خوښي، هغه ویې لکه کار خلاصوي نو بیا ځي. او دغه شانتې چې کم خلق په فرائضو عباداتو نه علاوه د هغې د خپلې مرضۍ کم کارونه کوي دې ته تطوع وایي. نو الله تعالی دلته هم د تطوع خبره کړې ده ومن تطوع خیرا، چا چې په خپله مرضۍ څه کارونه وکړل نو خدای ګورې قدردان دی. ښه دا د حج او یا د عمرې په حواله چې کوم آیاتونه او بیا چې په صورت بقره کې د روژې په حالت کوم آیات نه بیا وایي چې ګوره دا روژې څه دي ایاما معدودات، دا یو څو ورځې دي، خو په دې کې هم فمن تطوع هلته یې څه ویلو ومن تطوع، دلته یې څه ویلو فمن تطوع خیرا. هم هغه الفاظ دي صرف فی او واو دی. نو ومن تطوع فمن تطوع خیرا، چا چې په خپله مرضۍ باندې په خوشحالۍ سره څه نیکي وکړه فهو خیر له، دا د ده دپاره غوره ده. نو زموږ انشاءالله په دې رمضان کې ټول کوشش به دی چې موږ په خپله خوشحالۍ سره به څه نیکۍ کوو، ځکه الله تعالی دا ډېر زیات خوښي. داسې نه چې مړه ما باندې روژه فرض کړې او سهار نه ماښام پورې به روټۍ نه خورم بس ټیک ته خلاصه شوه، په ما مونځ فرض کړی بس فرض بس کومه او بس خلاص شو. نه جي فمن تطوع خیرا ومن تطوع خیرا، زه به دې له زور ورکوم چې په خپله خوشحالۍ سره څه نیکي وکړم او هغه نیکي به ځان له تلاش کوم. وی خلقو چې ورځ موندلې ده که نه د دې من تطوع خیرا فمن تطوع خیرا نه موندلې ده. ورځ به عمومي څنګه چې د نایک هغه مزدور ډېر خوښي چې هغه خپل کار په خپله مرضۍ سره خلاصوي، نو دغه شانتې ته د نیکانو خلقو لیست چې راوالې که نه هغې په خپله مرضۍ څه نیکۍ کړې وی خدای ته خوږه لګېدلې وه. مثال په طور مریم ابۍ یو ماشومه ده، په دغه وخت کې هغه بیت المقدس ته راله، اوس به د دې څوک ذمواري علي؟ زکریا علیه السلام په هغې وخت کې خوش قسمت او هغه وکفلها زکریا، هغه په خپله مرضۍ ویجي دا ذمواري زما شو. هغه زکریا د الله تعالی خوږ بنده شو او هغه زکریا له خدای پاک یحیی ورکو علیه السلام او هغه زکریا په قرآن کې ذکر دی. دا کار هغه په خپله مرضۍ سره کړو. او بیا که تا یادي موږ په تاریخ کې اکثر ګورو که نه چې دغه چې و د موسی علیه السلام
دا اوس ستړی ستومانه تللی دی د مصر نه او هلته کې د مصر د حکومت نه پټ شوی دی او ستړی دی هلته د ونې د لاندې دغه کوي د آرام کوي هلته کې یو دوه تنه جینکۍ ناستې دي ماشومانې دا اوس من تطوع خیرا دی د پړه کې راغله چې دا غریبانې ولې دلته ناستې دي هغې جینکو ته ګو هغې نه تپوس کوي تاسو ولې هغه جینکۍ ورته خپل فریاد کوي وی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر زمونږ باباجي چې دی که نه هغه باباجي زمونږ بوډا دی او زمونږ رونه شته نه نو مونږ دا څاروي اوبه کول له راوستي دي خو دا ګڼه ده او مونږ خو چونکې ماشومان یم یو جینکۍ یم یو نو چې دی د خپل څاروي ولمبئ دا اوبه کي نو بیا وروسته مونږ خپل څاروي اوبه کوو نو فمن تطوع خیرا موسی علیه السلام پړه کې جذبه راله او هغه ویې نه چې زه یې له دغه کوم اوبه کوم الله شه بوکی راوسته زور ور سړی اگر چې هغه ستړی و اگر چې هغه خفه و هغه چې پریشان و خو خدای ول قوت ورکړی و جو زر چې لاړ هلته کې پلار ته پته ولګېده هغې ورشه سړی راولی موسی علیه السلام د هغې نه ورځ ومونده یو ته ورته شعیب علیه السلام میلاو شو بل طرف ته ورته واده میلاو شو بیا د واده نه پس ورته پیغمبري میلاو شوه ځکه چې دا نیکي هغه په خپله مرضی کړې وه دغه شان یوسف علیه السلام کرایسس رالل په را روانو په مصر کې او دا غریب خو یو قیدي دی خو هغه بادشاه ته وی چې اجعلني علی خزائن الارض دا خزه د دې زراعت ته وزارت ما ته راکړه ازب انی حفیظ علیم زه به د لقب وچلوم په خپله یې وکړو هغه کرایسس لکه په یو ملک چې کرایسس پاکستان کې کرایسس دی فینانشل پیسې مایسې د کمې دي خزانې کې ټولې قرضې دي ویې لکه دې وزارت ته به څوک لاړ شي دا خو تشې قرضې دي خو یوسف علیه السلام په خپله مرضی باندې هغه نیکي وکړه او واقعي د هغې هغه زراعت نظام یې دومره ډیولپ کو چې تمامې دنیا نه به خلق راتو او د مصر نه به یې غله وړه جو هغه ته پکې خیر میلاو شو رونه یې رالل رونو سره میلاو شو پلار سره په هغې ترو میلاو شو او دغه د مصر بادشاه شو نو دا ورځ هغه د دې نه ومونده چې په خپله مرضی یې نیکي کوله او دغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په جنګ خندق کې و نو هغه په خپله مرضی باندې په خپله خوشحالۍ باندې دغه راواغستو پلک راواغستو کوم ګډ چې صحابه ونه شو ماتولی ای مات کو چې ماتې کو د هغې نه بصر کې لاړل وی په دې کې قیصر او کسرا بنګلې موږ ولیدې ومن تطوع خیرا همدغه رنګې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله د ماشومانو جړه واورېده او وی ابۍ ته د ماشومان ولې جړې ابۍ ورته ویې سشتې نه او هسې مې دا پتیله باندې کړې ده چې دې وده شي هغې وی ته چې سره شتې نه نو هغې وی چې زمونږ عمر خلیفه دی او تپوس نه کوي نو هغې وی عمر څه خبر دی دا خو عمر په خپله دی خو دا هغې ابۍ ته وایي ابۍ ورته چې عمر ځان نه خبروي نو بیا خلافت څه کوي هغه عمر په خپله مرضی باندې راغی د خپل سټور نه هغه د وړو یا هغه غله واغسته او نوکر ورته وویې چې دا به زه اوسم خو ده ویې نه ته یې مه وړه زه به یې اوسم او په خپله ملا یې راواغستو او په خپله ملا یې راواچول او بیا یې هلته کې هغې له پخلی وکړو او یې په جړا مې لیدلي دي تر څو پورې چې مې په خندا نه دی لیدلی دې ځای نه ځم دا هغه من تطوع خیرا په خپله مرضی کو ځکه عمر شو او اوس چې ټوله دنیا کې نوم اخیسته شي د عدل د انصاف وی عمر د هغه کړو همدغه رنګ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت باوجود د بوډۍ بیزل وشله نو چې د بوډۍ بیزل وشله په خپله مرضی وشله نو ابوبکر صدیق ځکه شو دې کې دې ته اشاره ده که ته ورځ موندل غواړې نو بعضې نیکۍ به د خپله مرضی په خپله خوشحالۍ کوي راځئ د نیکو یوه میاشت را روانه ده چې هغې ته رمضان وایي ری نه رحمت مطلب دی د میم نه محبت مطلب دی د زواد نه ضمانت مطلب دی د الف نه الفت مطلب دی د نون نه نور مطلب دی دا د رمضان میاشت چې دا دوره ته خیرونو یوه مجموعه ده په دې کې په خپلې مرضۍ څه نیکۍ کوو وی د ټول نه ټاپ نیکي چې ما تعالی په خپله مرضۍ پکار ده هغه دا چې په رمضان کې د ټولو نه ناشنا کار چې څه شی شوی هغه دا چې قرآن راغلی قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی دی الله شته موسی علیه السلام سره څه معجزه وه امسا به یې راپرېښوده ماربت یې جوړ شه خو نه امسا شته نه موسی شته عیسی علیه السلام سره څه معجزه وه چې په مړون باندې به یې لاس راښکل هغه به روغ شو خو اوس نه عیسی علیه السلام سره نه ړوند شته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده کړې ده قرآن شته او قرآن په دې میاشت کې نازل شو نو په خپله مرضۍ ځای چې د قرآن قدر شروع کړو وی دا څنګه وی ښکلو خلقو چې کوم قدر کړی هغې نه پته ولګوه وی زمونږ په ښکلو خلقو کې چې ښکلی سړی تېر شوی هغه امام بخاري رحمت الله علیه امام بخاري دومره ښکلی سړی دی چې د بخاري کوم کتاب هغه لیکلی په هغې مبارک د علماو دا اتفاق دی چې اصح الکتاب من بعد کتاب الله د اصح الکتب من بعد کتاب الله د الله د کتاب نه پس د قرآن نه پس د ټول نه صحیح او ټیک کتاب چې دی بخاري دی نو چې یو سړی دومره ښکلی کتاب لیکلی چې نه به څومره ښکلی سړی
مولانا گوهر رحمان د مردان الله دې په خپل رحمتونه نازل کړي، هغه په مقدمه د بخاري کې یو سټیټمنټ، یو بیان ورکړی دی چې امام بخاري به په روژه کې د قرآن سره څه سلوک کاو. او راځي چې هغه چلتي زه کو ماته وی اذا كان اول ليله من رمضان يجتمع اليه اصحابه فيصلي بهم، چې کله به لومبۍ شپه د رمضان راله نو خپل ملګري به یې راجمع کړل او ده به وله امامتي وکړه، مونځ به یې وله ورکو. څه چل به یې کاو؟ فيقرأ في كل رکعة 20 آیة، نو 20 رکعاتونه په هر آیات کې به په هر رکعت کې به 20 آیاتونه وي. وکذلك الى ان يختم القرآن، او دا به په هر شپه کول نو قرآن به په یو میاشت کې ختم کو. نو مطلب دا دی چې په هره ورځ یو سپاره کا، نو انشاءالله یو سپاره یا یو نیمه سپاره به کم از کم د یو بهترین حفیظ نه او د بهترین قاری نه اورو، او کم از کم یو ختم به په تراوو کې کو. په مانځه کې قرآن ویل ډېر قیمتي دی، د هغې قرآن نه چا په عامو حالاتو کې. دی وجه نه وایي چې یو د قرآن تلاوت په مانځه کې چې په صحیح طریقه څوک کوي نو په یو حرف لس نیکۍ نه دي، دا بیا سل نیکۍ دي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي په یو حرف بیا سل نیکۍ دي. نو د سلو نیکو والا موقع به نه ضایع کوو، موږ به په دې قرآن کې ختم خامخا کوو. خو یوازې په دې ختم نه خلاصېږو، ځکه چې امام بخاري بس چل کاو وکان یقرأ فی السحر ما بین النصف الى ثلث القرآن فیختم عند السحر فی کل 3 لیال. بیا به چې ماسخوتن کور ته راغی د هغې نه پس به بیا په نفلو باندې ودرېد او تلاوت به یې شروع کو، په نفلو کې قرآن به یې وی، نو په 3 شپې کې به یې ختم کا، انې 10 سپارې به یې ویلې، هره شپه به هغه ځان له بیا 10 سپارې ویلې. په دغه کې خو به یوه سپاره ویله، په تراوو کې یوه سپاره ویله، او په دغه کې به یې 10 سپارې ویلې په تهجدو کې. نو چې 10 یعنې په 3 ورځې کې ختم شو، په 3 ورځې کې ختم چې وشي نو په 13 ورځې کې به 10 ختمونه کول، نو دا 11 ختمونه شو، نو د ورځې به چل کاو. نو بیا مولانا لیکي وکان یختم بالنهار کل یوم ختمة، او هر ورځ به د سهار نه تر مازدیګره پورې فتكون كل ختماته في شهر رمضان 41 ختمة، سهار به شروع کو او د افطار وخت به قرآن ختم کو، نو 13 ورځې نو 13 ختمونه شو. نو اوس کیلکولیټ کا 13 ختمونه د ورځې، 10 ختمونه د شپې یو، او 913 جمع 10 40، او یو ختم په تراوو کې 41. نو حضرت امام بخاري به 41 پیرې قرآن ختماو. نو موږ به انشاءالله قرآن ختمولو ته کار وایو، نو د ورځې به هم تلاوت کوو، د شپې به هم تلاوت کوو، او په نفلو کې به هم قرآن وایو. دا زمونږ یو ټارګټ شو. اکو چا د قرآن ترجمه یا تفسیر کاو هغې ته به غوږ دو، اکو په خپله را سره تفسیر و نو که موږ پوهیږو تفهیم القرآن، معارف القرآن، او د پښتو د قرآن ترجمه شفیق صاحب والا، پروفیسر شفیق ټکر والا تخبایه والا ترجمه چې ډېره اسانه ده، هغه به ګورو انشاءالله. خو دا شو عبادات، په دې یوازې موږ نه خلاصېږو، ځکه چې الله تعالی ته څو قیمتي دی، قرآن او بیا انسان. وی دا انسان څومره قیمتي دی؟ وی دا انسان الله وی الخلق عیال الله، دا خلق چې دی که نه الخلق عیال الله، دا خلق چې دی که نه دا ته چې یې نه غیر چا پیره، دا زما مخلوق دی ښه، او دا زما مخلوق ما ته ډېر زیات خوږ دی، او دا زما د کور، دا زما د فیملی، دا زما د کډې، دا زما د کومبې افراد دي. فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله، خدای پاک ته خوږ هغه خلق دی دې سره ښه کوي. یو بل کار به هم دا کوو چې یوازې په رکوع په سجدې باندې به دغه نه کوو، صبر نه کوو، بلکې د رکوع د سجدې نه علاوه به د خلقو خیال ساتو. اوس خو کورونا وایرس ته، د کورونا دغه د وجې نه ډېر مسایل دي. یو بیماری ده، یو مالی طور باندې خلق تباه دی، ځکه دیاړمار دیاړي نشي کولی. د ملایانو چاله پیسې راتلې هغه بندې شوې، په دوبۍ کې لاک ډاون دی، نو دا پیسې او د خلقو دا خرچه به رسنه پوره کیږي. د دې خرچې د پوره کولو دپاره به موږ دا انسانان چونکې د خدای کومبه ده او الله پې خوشحالیږي، دومره پې خوشحالیږي چې سعودي نه یو کس راغلی و سواړی ته، سواړی کې د اسپتال افتتاح کوله، وی تاسو ګوره پیسې لګوئ خانه کعبې ته راځئ په لکاو روپۍ، ځکه هلته د خدای کور دی. خو وی زه د خانه کعبې د خوا نه د جدې نه راغلی و، دلته ځکه راغلی یم چې ما یو حدیث ولیدو چې الله به د قیامت په ورځ تپوس وکړي چې زما بنده زه ناجوړم، تا زما تپوس نه وکړی. ما چې الله ته ناجوړه کېږې؟ وی الله وی چې او که نه پلانې چې ناجوړه نه که تا هلته راغلی وی نو زه به دې موندی وم. نو مطلب چې یو سړی ناجوړی، یو سړی وږی، یو سړی په بد حالي، هلته الله
نو ته ورشه د هغه بد حال په ښه حال کې بدل کا، نو الله ته به نږدې شي. د قرب الهي دویمه طریقه دا ده چې د هغه خلقو چې هغه محتاج دي چې د هغې امداد وکړو، او د هغه امداد موږ به خپل ټارګېټ کړی. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، هغه به وایو. حدیث نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو، وی ای الناس احب الی الله، په خلقو کې خدای پاک ته خوږ څوک دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکو، دا ځان ته رایات کوي، احب الناس الی الله انفعهم للناس. الله ته خوږ هغه سړی دی، محبوب هغه سړی دی چې خلقو ته ډېره فایده رسوي. ګوره زما ستا سټنډرډ خدا دی چې کم سړی چې د هغه ګیره لوی، کم سړی چې هغه تسپې ډېرې اړوي، کم سړی چې هغه پیسې اوچتوي، دا په خپل ځای ښه کارونه دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته څه وایي چې خلقو ته فایده رسوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښکاره کوي، وایي لکه د فایدې اصولو ځای راته ښیم، یکشف عنه قربه. که یو سړی منټلي ټینس شي که نه پریشان نو ټینشن یې ختم کا. نو چې یو سړی خفه دی، وایي ولې خفه یاره؟ وایي د خدای شان دی او دغه شان چل دی زمونږ کره واړه دي، او یو وړوکی مې ډېر زیات ناجوړه دی او پیسې را سره شتی نه او ګاډی شتی نه. وایي یاره زمونږ کره ورکړه دوایي دا دله راوړمه، چې ورکړې یاره وایي هغه لږ چې مونږ هغه دوایي ورکړه، په لبو یې شروع کړه، ټینشن د هغې سړي ختم شو. دا یو معمولي کار ته وکړو، دا به یا د 100 روپو دوایي وه یا به د 100 روپو دوایي وه. سړی خبره سهار جمانځله راغی او په جومات کې رپېږي، وی ولې جي تاسو خو ډېر زیات ساړه کېږي؟ وی یاره ساړه هم ډېر زیات دي او زمونږ د کور دروازې نشته. وی دروازې ولې؟ وی بس بچي مې پیسې را لیږي نه، کور مونږ جوړ کړی دی، 11 لکه روپۍ را باندې قرضه ده او هسې ورته راننوتي یو ځکه چې بل کور ونه، او په دې جمعې کې زمونږ دروازې نشته. چې ښه هلکه ترکاڼ ته وینا وکړه او دله دروازې جوړې کړه. بله ورځ چې هغه مانځله رایې خاندلې، وی بېګانه شپه ډېره خوږه وه. دې ته وایي یکشف عنه قربه. رسول الله وی چې یو سړي قرب یې پریشاني هغه ترې نه لرې کا. دویم او یقضي عنه دینا، یا قرض ولا ختم کا. یاره وایي جومات ته خو ته نه راځې، یاره پلانی مخې له راځي، سترګې مې ته شرمېږي، ښه سړی دی ما نه غواړي نه، خو ما ته یې پیسې دي. وی ته خو هلکه اړو په اجره کې ښکارې نه، بس وی چې راوځم نه، ځکه چې پلاني ما ته پیسې دي، خو چې راوځمه نو راته وایي چې یاره زما هغه پیسې خو دې ونه کتې. وی چې هلکه څومره پیسې دي؟ وی چې دوره دي. نو که ته یې ورکولی شي نو ورکوله، یقضي عنه دینا، وایي دا دله ما ورکړې او ته ښه ریلیکس شه. که نه شي ورکولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کړی هغه وکړه. یو سړی مفلس و، پیسې ورسره نه وې او قرضدار یې ډېر شو، حضرت اعلان وکړو ویل که چنده وله وکړئ. نو تم خلقو ته ووایه یاره وایه سړی بد حل دی چنده. نو خلقو چې وله چنده وکړه نو چندې کې مې پیسې چې وي د هغه د قرضې نه کمې وختې. مثلا په هغه 10,000 روپۍ وې، چندې 5,000 وختې. قرض خوا یې راوغوښتل، ویله که راشئ دا 15,000 والی او نور یې ورته معاف کړئ. نو ویقضي عنه دینا. نو که ستا خولورې ستا خبره څوک اوري او ته عالم او ته مقرر او خبره کولی شي، نو په محله کې خلق راجمع کوه، ته وایه یاره په دې سړي قرضه ده، زه چې چنده ول ورکړو 2 روپۍ کې زه کېدم، 2 روپۍ کې تاسو کېدئ. که پوره شو ډېره ښه ده، که پوره نه شوه نه چې څوک ته قرض غواړي هغه ته وایه هلکه دا پکې مونږ ورکړه، نور ته قلار شه، دا د هغه د سر بوج به کم شي. یقضي عنه دینا. دریم نمبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یطردو عنه جوعا، یا ته لوږه وشړې، ان هغه وږی دی غریب شونډې وچې نیولې دي، وایي ته یقین وکړه چې زمونږ کره وړه نه و، بېګا مونږ وریجې پخې کړې او وریجې هم خلاصې شوې، نو تاسو یقین وکړئ چې بله ورځ سړه ډوډۍ وه نو مونږ هغه ګرمه کړه. نو هغه یو غریب سړی که چا په ویډیو کې لیدلی، هغه مخامخ په ډیران باندې یو ډوډۍ ومونده، ډلې زرې راواغسته او نل ته یې ونیوه او ښه یې وینځله، د هغې نه پس یې داسې خوړله که کباب چې خوري، دومره پرې خوشحاله ځکه جوعا او یطرد عنه جوعا. نو انشاءالله په دې روژه کې به دا درې زموږ ټارګېټ وي. که یو سړی منټلي ټینس و قربان، دا ټینشن به وله ختمو. که یو سړی باندې قرض و یقضي عنه دینا، نو موږ وایو چې راځئ چې قرض دله ختم کو. او که نه یو سړی وږی و، د هغه وږیواله به ختمو، د هغه لوږه به ختمو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خبره نورم ډیټیل کې په تفصیل باندې واضحه کړې ده. وایي حضرت وایي که زه د یو ورور سره فی حاجة احب الی من اعتکاف فی هذا المسجد شهرا ولا ان امشي مع اخ فی حاجة. که زه په اعتکاف کې ناسم کنه، اعتکاف په روژه کې په اخري 10 ورځو کې ډېر قیمتي عمل دی. او بیا هغه اعتکاف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي په خپله هغه به څومره قیمتي. بیا هغه اعتکاف چې مسجد نبوي کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کو یو میاشت زه په دې جومات کې اعتکاف کوم په مسجد نبوي کې، د دې په ځای زما دا ډېره خوښه ده چې د ورور مې ضرورت وي کنډه وي، زه هغه سره 2 قدمه لاړ شم. نو که د چا کنډه و که نه، لکه 2 کسو جنګ کړی روغه وله کول غواړي، جو ورشه ورسره لږ وخت وله فارغ که که نه. که یو 2 کس و هغه د یو بل نه مرور و، اته یې رضا کې، یو خورلڼه وه هغه مروره تلې وه، هغه کور ته راوستل غوښتله، ستا خبرې اثر کاو،
نو دا د اعتکاف نه په مسجد نبوي کې د اعتکاف نه زیات د ثواب کار دی چې دا چېرته زموږ نه قضا نه شي. نو موږ یو طرف ته قرآن بل طرف ته انسان، دا زموږ په دې روژه کې به ټارګېټي وي. د دې نه علاوه بیا دا چې کو تا ته وایي چې یاره کوارنټاین، لکه اوس علما هم دا فیصله کړې ده پاکستان کې او دا تجویز یې پیش کړی دی چې هغه کسان چې د 50 سال نه عمر زیاتي، هغه کسان چې بوډاګاني او هغه کسان چې هغه ناجوړی، هغه کسان چې ټوخیږي، هغه کسان چې ډایبټیکي، په کار دی چې جومات په ځای زور کور منځ وکړي. وی کور ولې منځ وکړم؟ وی ګوره دا د شریعت هم تقاضا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابي ته ویلو هغه ته یې څه وی؟ هغه ته یې وی امسک علیکا لسانک، دا خپل ژبه دې په کنټرول کې کانو، بې پیدې خبرې کوو، جدادي نه کوو. او بیا ورته څه وی؟ ولیسعک بیتک، کور کښېنه. نو کم کسان چې کور کښېناستی شي هغه کور کښېني. وی کور به څه کوې؟ وی زه کور تنګېږم. وی تنګېږي ځکه چې ته خپلې غلطۍ نه یادې. و ابکې علی خطیئتک، په خپلو غلطو باندې جاړه. هغه سړی وی ډېر خوش قسمت چې خپل زاړه ګناهونه ځان ته رایادوي، او هغه سړی ډېر بد قسمت چې د هغه نه خپل ګناهونه یېري. نو دې وجه نه چې خپل ګناهونه رایاد کړي، په سترګو کې به دې اوښکې راشي. وی یاره دا خو به لږ ساعت کوم، نو نور به څه کوم؟ وی په کور کې راته کولو کار ښیم که نه. وی څنګه؟ وی د کور د معمولاتو نه حضرت عایشه رضی الله عنها خبر وه، ابو هریره رضی الله عنه ته دوره نو خبر، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته دوره نو خبر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته دوره نو خبر، ځکه دې بار ورسره میلاوېدل. په کور کې دننه عایشه وه، او عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اسود تپوس کوي د عایشې نه، ما کانا یصنع فی البیت، رسول الله صلی الله علیه وسلم به کور څه چل کاو؟ نو عایشه والا جواب ورکوي کانا یکونو فی خدمت اهله، د خپل کور والا امداد به یې کاو، خدمت به یې کاو. د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده. نو چې کور ناسې او وایي چې بار ته به نه وځې، نو کوارنټاین شوې، نو د خپل کور د خلکو خدمت وکړه که نه. پرې ته ځان بد ښکاري، رسول الله ته پې ځان بد نه ښکاري چې تا ته پې ځان ولې بد ښکاري؟ ته وایي د رسول الله په طریقو کې کامیابي ده، جدا کوه که نه. فاذا حضرت الصلات خرج الی الصلاة، هو چې د مانځه وخت شي نو مانځه له راوځه، نو جومات کې فرض مونځ وکړه، بیا زر ځه واپس. که نه ټوخېږې یا ناجوړه یا بوډای انشتلې، جو ستا په کور کې به یو ځای د مانځي، خو مونځ به نه قضا کوې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور خلکو خدمت کاو، مونځ یې نه قضا کړی. د مانځه وخت چې به شو مانځه ته به راووت، وی نور به څه کول غواړي، دا خو یو وخت د مانځه خو لږ ساتي، نو بیا نو کار درته ښیم که نه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کول هغه کوه. او یې وی وکانا یخصف نعله، خپلې سپلی به یې په خپله ګنډلې، خپلې چمپل به یې په خپله ټانکه لګوله. نو نن سبا خو د خلکو سپلی دي چې ګنډل نه غواړي، پالش خو غواړي که نه. نو چې ته خپلې ټبر ته یا خپلې مور ته خپلې خور ته وایي چې ما د سپلی پالش کا، نو ته وایې دا به زه پالش کوم. ولې ته پالش کوې؟ زه ځکه پالش کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو سپلو خیال په خپله ساتلی او زه به هم د خپلو سپلو خیال په خپله ساتم. وی بله وی ویخیتو صوبه، خپله جامې به یې په خپله ګنډلې. اوس کو ګینده پکې راله جو ته یې په خپله وکړه، خو نن سبا ګیندې نه وي. نو که ګیندې نه وي پرتوغاښ اچولي، ایسري کولي، جو ته وایې زه به یې په خپله ایسري کړم. دا ستا یو ښه مصروفیت شو، د کور خلق به خوشحاله شي. هغه یو زنانه چې وه هغې ته خاوند بله په خوله کې کجوره ورکوله یا سمټیایي، هغه اریانه شوه. هغې وی یہ تمہیں کس نے بتایا؟ وی شاید تمہیں طارق جمیل نے بتایا ہوگا. نو هغه ښځې اریانې چېرته نارینه او چېرته خدمت، ځکه دا خو نارینه نه وي، دی خو فرعوني. نو د فرعونیت نه ښکته راتلو دپاره دا کوارنټاین یا سټی ایټ ہوم، کور کې ځئ، کور نه بار ته مه راوځئ، دا یو ډېره ښه ایکسرسایز دی چې دا به کوو خپلې جامې په خپله. او بل ډېر خواږه الفاظ دي، ویفلي ثوبه، او په خپلو جامو نه به سپږې او ورږې په خپله لر کولې. دې ته وګوره، پخوا به وې که نه په هغه زمانه کې، زموږ په دې ورځو کې به هم اکثر په سړي کې سپږې کېدې، چا به وله کتې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین، د دواړو جانو بادشاه، ټولې خزانې ورته مخې ته دي، احد غر ورته سره کېږي، د هغې باوجود په خپل لاس باندې د خپلو کپړو نه خپلې سپږې لرې کوي. ویفلي ثوبه. نو نن سبا کو سپږې نه وي، نو جامې انځل شته که نو وایي زه به یې په خپله وینځم، ښه واشنګ مشین کې واچوه او وایي زه ورته هلکه وایي ته په خپله ولې انځې؟ وایي ځکه انځم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو کپړو په خپله خیال ساتلی و. او بله خبره دا چې ستا نه یېره نه شي کو ستاسو څاروي، نو ویحلبو شاته، خپله بیزه به یې په خپله لوشله. نو که میخه دي نو وایي دا به زه لوشم، که غوا دي وایي دې ته به واښه اچوم، دا به زه لوشم، که دا غوجلې ته رایستلي یا غوجل پاکولي دا به هم زه کوم. نو ته به بیا مصروف یې که نه، بیزي به ته وایې که نه زه کور تنګېږم، کور ځکه تنګېږي چې ته ټک کار نه کوې، او ته وایې د پیغمبر په طریقو کامیابي ده، بیا یې کوې نه. ویخدمو نفسه، خپل کار به یې په خپله کوم. خپل کار انګریزان په خپله کوي، یورپیان په خپله کوي، ما ته یې په خپله نه کوو. دلته خواته ګیلاس پروت دی، دا راکړه،
که ته کرسۍ ته لاس کې مه کوه ډاکټر صاحب مه کوه ولې څوک به راوالي دا نوکر به راوالي که نه خصوصا په زنانو کې دا ډېر غټ مرض دی چې کومه زنانه د بل کره کور ته لاړه شي که هغه خور لوري او که هغه پردی زنانه ګاونډی نو هېڅ شي له ګوتې نه وروړي ایون که د مریض نندارې له تلي او هغه مریض چې چا نندارې له تلي هغه الټۍ وکړي نو دا د هغې ګور ته چغې ووایي راشه په خپله ګوتې نه وروړي نو هغه غریب هلته په کچن کې تاله چای پوخ کړي که راشي دا الټۍ پاکې کړي که نه دا ځای جارو کړي درې ځایه کېدی خو هغه شي نه او ته ناسته ته پاسې نه حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخدم نفسه خپل کار په خپله کو نو زموږ دپاره د دې راتلونکي روژې دا یو پیغام دی چې په قرآن پورې به کلک ونښلو څنګه چې امام بخاري قرآن له اهمیت ورکړی داسې موږ د خپل لیوله پورې به قرآن له اهمیت ورکو خو یوازې دا نه چې په رکوع په سجده باندې خبره خلاصه کو د انسان خدمت پکو ځکه چې موږ ته دا پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې الله تعالی ته خو هغه څوک دی چې هغه انفع للناس انفعهم للناس چې هغه د خلقو کې خدای پاک د خدای په مخلوق کې د خدای مخلوق ته ډیره زیاته نفع رسوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.